صحابي دی واورې وجبه موږ تاسو وایي په دې وایي چې کله دقه عقیده کوم چې په صورت کې دا زموږ ستا په زړه کې او دا صورت موږ وایو تاسو لپاره دا بشارت دی چې الله موږ او تاسو ټول لپاره جنت واچوي وشي په خبره واصله چې وایي سورته اخلاص او دنه د عقیدې نه اخلاص یا خو پیدا نه کیږي دې ته اخلاص وایي هغه سړي کې د اخلاص نه دی نه چې کوم سړي عقیده د توحید اخلاص توحید یا تفسیر امام رازی کبیر کی وای دې ته سورته اخلاص څه کوي چې کوم سړي دا عقیده وا مده به الله د ور نه خلاصي ته به الله جنت والا نن دا عقیده زکا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله اکبر قل هو زمان نبی نن خو نبی نشته دی او قرآن نن موجود دی نن بل قل سمانا کې قل هو اے مخاطبہ اور مخاطب تا اللہ وی چتوایا اور امتی تا اللہ وی چتوایا سشے ہوایا ہوا شان دادے اللہ احد اللہ دے یکیو دا خبر نبی علیہ السلام فرض وان دا نبی علیہ السلام نفاق کو امتی فرض دا بیانے دا بویچے هو اللہ احد اللہ احد بلغوا عنی ولو آیا وای چې شان دادے اللہ یکیو دے اللہ الصمد اللہ اکبر کله چې څوک یوي داغه حاجتونه ډیر وي ضرورتونه ډیر وي الله پاک داسې یو دی چې الله الصمد الله به حاجت او به ضرورت دی هیڅ ته ضرورت نه لري هیڅ ته حاجت نه لري صحیح شو الله الصمد اللہ پاک بھی نیاز دے خلق بھی کنا لانے دا اللہ نازولے دے اللہ پاک بھی اللہ الصمد اللہ بھی نیاز دے اللہ حصو نازولی ندیمی ولی اللہ الصمد اللہ اکبر توجہ کوا اللہ الصمد اللہ صمد دے ابن کثیر لکلی دی چی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی صمد چاہتا وی السید اللذی یسمد الیہ فی الحاجات اگر سردار تا صمد ویلے کی چی حاجتنو کے اگر تخص ارادے کی داغ جڑو پریاد کی اللہ صمد دے چتوے اللہ الصمد وی استوجہ کوا چستا دا قیدہ بال سیوی چستا کل سحاجت پیجیگی نتبے صرف چانا غوارے یاد شوا وقتی تاوستا مولانا محمد طاہری سے منتظر العالی اللہ دیر پاکستان داز بانے ہوئے قرآن تعالی تسلی در کے انت بیمارے تافویلی دی چی اللہ بسوامت ستاد بیماری د پارا بت چات جڑاو پریات کے وای کنا چات بجڑا کے رات تاریخ قرآن خود لے دے ایوب علیہ السلام متلس کال بیمار دے صرف چاتے جڑاو پریات کرے دے و ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یاد کا ایوب علیہ السلام کلے چھ رب جڑاو پریادو کو ربا مات تکلیف رسید لے دے تغور رحم کون کے رحم کون کنا نتاتے چلو خود بیماری صرف چاہتا بجڑاو پریاد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وی وَإِذَا مَغِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کلے چیز بیمار شنو دا اللہ مالا شفا راکیں عقیدہ یاد شواب مریض شفاور کولو والا بغیر ظاہری اسواب صرف سوک دے سوک نشتا گا شخ عقیدہ اللہ واللہ تبی اولاد ہے ستا اولاد نشتا ستا اولاد تا ضرورت ہے لدو چاپ در کے بیغوارے حضرت زکریہ علیہ السلام واقعہ مخیتکا وزکریہ اذ نادا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى اللہ اکبر کتب مصیبتوں کے راگیرے پریشانوں کے راگیرے تکلیفوں کے راگیرے یونس علیہ السلام واقعہ مخیتکا
تا ته قرآن چل ښودلی دی دومره لوی مصیبت بلا د بل چا نه چې سمندر په ویښ کې د مۍ په خېټه کې دننه تکه توره شپه ده یو تیاره د شپې ده یو د اوبو ده درېیمه د مۍ د خېټې ده یا یو د مۍ د خېټې ده بل د مۍ خېټه کې دننه بل مۍ او داغې ده بله د اوبو ده په درې تیرو کې بس چاته ژړا کوي وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله الله مړه خو څه به درته ووایم شاپور شیخ صاحب رحمت الله علیه ډېر اشنا معنی کړې ده الله الصمد الله دې دربار د حاجتونو وای شاباش الله دې دربار د حاجتونو خلق دې یو حاجت یو دربار ته روان دي بل حاجت بل دربار ته روان دي دا د روحي زما رب چې دې ماغه د ټولو حاجتونو پوره کولو والا دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ کم شی دی چې هغه د الله په خزانه کې الله الصمد ولا معنا الله الصمد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ معنا کړی دا صمد چاته وایي صمد حضرت ابو هريره وایي المستغني عن كل احد والمحتاج اليه كل احد صمد هغه ذات ته وایي چې هغه د هر چا نه بې پروا دی او هر څوک هغه ته محتاج دی بعض عالمان لیکلي دي چې صمد چاته وایي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر شو صمد هغه ذات دی لم یلد چې نه څوک زېږولی دي بچی یې نشته ولم یولد او نه دی د چا نه زېږولی شوی دی مور او پلار یې نشته ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لره برابر هیڅوک ترمذی کے حدیث تے کتاب التفسیر کے سورہ زمر کے راوی رسول اللہ سلام یوزل صحابہ کرام تو فرمائے اللہ کی قدرت بیان ہے کما یلیق بشان جسم کا اللہ په یو لاس باندې په یو غته باندې ونی سي اسمان په بل د نور مخلوق په بل بیا رسول الله سلام چې کوم دنه و خاندل او دا آیه کې وی چې وما قدر الله حق قدره د خلق د الله تعظیم نه کړي چې د الله تعظیم وکړي د الله نه پیژندل حق تر کسر چې د الله پیژندل ځکه په الله پرې خدای مخلوق ته چي د دې خلق صحیح طریقې سره الله پیژندل بیا به هیڅ کله د الله درته پیژندل توحید زکه توحید د کول فرض دی تاسو وړي خبرې نه دي او چې کوم سړی عقیده د توحید نه دا هغه سره مسلمان نه دی هغه باندې حجه عقیده د شرک د هغه جهنمی دی جنت په باندې حرام وقد حرم الله علیه د دې کې د الله توحید ذکر او توحید په ځای توحید دې ته وایي اخیری خبره چې کوم صفات د الله د شان مناسبي صفات ثبوتیه ورته هغه به الله له ثابت کی کوم چې د الله د شان منافي دا غنه به د الله بڑای او لوی بیان کی دې کومه صفات ثبوتیه ثابتول الله احد الله الصمد صفات سلبیه نه کړل لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا نه چې صرف صفات ثبوتیه معنا او صفات سلبیه سره مسیره صفات سلبیه هم پیژنې هغه نه بد الله پاکي بیان چې دا توحید د تعالی نصیب دي نو بیا د توحید مخالفین شیاطین الانس او شیاطین الجن دا ته نقصان ورسي بدن ته هم نقصان رسي مال ته هم نقصان رسي داخلي صورتونه راوړل په دې قرآن خلاصي او په دې خپل ځان د موا الله الله د دې لپاره چې الله تعالی محفوظ د شیاطین الانس نه محفوظ او د شیاطین الجن نه محفوظ او التفسیر کی علامه ابن جزیری کلی د دې څه حکمت دی الله اکبر لسا شیخ رحمت الله علیه فرمایي دا هو چې دا ول الله دا سوي دی کله به
خو تاسو ته حکمت کولای شي کنه په دې کې څه حکمت دی چې قرآن په 114 سورتونو کې په دې معوذتين باندې دا قانون دی د فصاحت والا او د بلاغت والا چې د بیان ابتدا په خستو کلماتو کې انتها په خستو کلماتو کې